چې د پښتنو عزتونه نیلام کیږي او کله هم دا چیلنج راکړي چې په 24 غنټو کې به ستاسو د فیملی ډیټا موږ روباسو راويستیم وا زمونږ ډیټا ولې محفوظ نه ده زمونږ ډیټا څوک دلته ورکوي په یورپ کې ناست یو څو افغانان دي چې هغه موږ لا کله هم دمکی راکړي دا غي د زنانو تصویران په ټیک ټاک کې د شپې کنځلې ورته کیږي ټول شپه دا لګیا دي نو دې سره څوک دلته ملو دي چیرې دلته ولا ما ته نادرانه ولا دا ډیټا ورکړي یو میاش کیږي چې دا لوبي روانې دي خو موږ ته بل لار نه ملاوي دا بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې ډیر بخون کې مهربان ذات ته او ما سره دا ټیم کې په ټیک ټاک یو ډیر زیات مشهور غړي چې د هغې د تحریک انصاف سره هم تعلق دی یا د ډیرو ستونزو د ډیرو مشکلاتو شکار دی نن راغلی دی هغه مقام ته هغه ځای چې کله خلک د هر ځای نه د هر ادارې نه د هر ځای نه خلک بېوسه شي اخر کې د میډیا طرف ته راشي دیو یو مطالبه کوي دیو سره یو مشهور شخصیت هم دی سوشل اکټیویسټ هم دی هیومن رائټ سره هم تعلق ساتي شنام خان تاسو ډیره مهرباني تاسو پریس کلب ته نن یو خپل یو आवाज راوړی دی څه مشکلات هم دلته راوړي دي یاره رور یو سړی چې مجبور شي کنه هغه ته بل لار ماته نه ښکاري دا بغیر د پریس کلب نه ولې چې دلته هر قسم میډیا موجود ده نو موږ په ټیک ټاک هم دا आवाज اوچتول شو په ټیک ټاک باندې خدله پته ده یا بس ګوري یا نه ګوري په ټیک ټاک باندې هر سړی غپ ته د غاړي کنه نو موږ دلته راغو موږ دغه خبر وروړه چې په یورپ کې ناست یو څو افغانان دي چې هغه موږ لا کله هم دمکی راکړي او کله هم دا چیلنج راکړي چې په 24 غنټو کې به ستاسو د فیملی ډیټا موږ روباسو راويستیم وا هغه صرف لیست راويسته واغې موږ لا دمکی راکړي چې دینه پس د استاد فیملی تصویرانو سره باسو او پاغي باندې موږ ماته وګوره چې کوم د بلیک میل کوي صحیح شو خو زه صرف دې د پاره دلته راغلی ما چې ناس هغه په یورپ کې دي او دلته پاکستان نه زمان نادرانه زما ډیټا روباسي زه په خپل فیملی ډیټا چې روباسم هم زه نشم راويستي هغه د پاره ماته وګوره شل ورځې بچا کړی وام نو دې سره څوک دلته ملو دي چیرې دلته ولا ماته وګوره نادرانه ولا دا ډیټا ورکي د پیسو په زور ورکي خامخا د پیسو په تعلق په زور غزر ته تعلق زور دلته دونه دغه نه او خامخا د پیسو له 100 په زور باندې ماته دا ډیټا ورکي نو زما صرف حکومت نه او د کې چې کوم ادارې دي هغه ته سما صرف د عاجزانه درخواست چې په نادره کې کم انسان ناس ته دا زموږ د فیملی ډیټاګانی ورکو زموږ عزت سره لوبي کوي دا رونی سي د شي باندې ماته مکمل سټیمپ ولګي دا سټاپ چې ته درته څومره ورځونه تاسو له دې مشکل ښکار یې یاره د دې یو میاش کیږي چې دا لوبي روانې دي خو موږ ته بل لار نه ملاوي دا اخر زه مجبور شوم او شانام صاحب سره دا ولاړ مدیده مو ویلي چې دا غرنکا دي ما ته بل لار نه ښکاري شنام خان تاسو هم یو مطالبه هم پیش کا په پریس کلب د پریس کانفرنس په ذریعہ باندې چې د پښتنو په دغه لایو ټیک ټاک باندې ډیر زیات بے حرمتي بے عزتي زه به وایم چې لکه مونږ هغه اخرنه چې کوم هغه حدود دي هغه مونږ کراس کړي سوي د دې باره کې تاسو مونږ خو اکچولی چې دلته راغو دلته یو دی وکی بیهایند د سین یو داسې خبرې روانې دي چې د پښتنو عزتونه نیلام کیږي دا غي د زنانو تصویران په ټیک ټاک کې د شپې کنځلې ورته کیږي ټول شپه دا لګیا دي افغانستان کې ناس ټیک ټاکرز دي سوري په یورپ کې هغه یو ګروپ جوړ کړی دی او دا ګروپ کې وسره د پاکستان خلک انوالو دي او هغه په پیسو باندې ډیټا روباسي په تعلق هم کې دي چې خو هغه دا وایي چې دا موږ د پیسو په زور کوو مونږ صرف دې لپاره راغلو چې زمونږ ډیټا ولې محفوظ نه ده زمونږ ډیټا څوک دلته ورکوي لکه یو سړی به په 100,000 روپیا په 60,000 روپیا باندې چې د مور خور عزتونه نیلام کوي آیا مونږ به خپل زنانه نادرته نه لګو مونږ به د ملک شریعت به ځان نه دغه کوو مونږ به سکو مونږ سره بل لار شته چې زما ډیټا چې یو دومره محفوظ اداره ده چې هغه په پیسو باندې زما ډیټا هر چاته فروخت کوي نو زه چرته لاړ شم زموږ خو بار دا خبره کوي چې دغه کسان دی ونیول شي سخت نه سخت سزا دی او تم لوګي چې څوک په پیسو لا کار کوي زموږ دغه غوښتنه او باقي مونږ بار دا خبره کوو چې څوک چاته دا حق نه دی اصل چې هغه د چا د ملک د پرچم توهین کوي دا غ ملک توهین کوي کا د پاکستان کا د افغانستان دی مونږ کو دلته سو کوي مونږ دا غیم غلط وایو چې دا غلط دی او سو حل تکي مونږ ته چې دا غلط دی ایون مونږ دي ته یو ډیماند کو دا خلکو ته چې تاسو کو جنگ د دې سره پدې دي ک ان کیس دی په پاس کې د افغانستان د جنډې توهین کړی وي مونږ بلاړ شو دي په تاسو معافي وړي په یو طریقه د پښتو یو رواج تا سړی لسمړي مو کې یو طریقې لرازي او کته وته چې نن ستاسو مور ډیټا روباسم او دا ته زد ورکې نو پښتون خو تاسو ته پته داغه خو پرمینه باندې سره ورکې او چې کله ډیټا کې سره وتی دي دا تاسو ته هغه تھریټ په بنیاد دمکی په بنیاد سي تاسو ته خوري مادار ويستو دا لیست راوته او هغه کې زما د رونو نومونه زما د والد صاحب زما د مورکې نوم او بل هغه چې کم دي صرف د
دمکی د پاره لکه وارنینګ د پاره زما د والد صاحب پکچر چې کم دی هغه سوشل میډیا ته راوست. نادرا زموږ د ملک یو ډیر غټه اداره ده، زه به دا ووایم چې زموږ د ملک کم ذمہوار خلک دي دا دوانه چې کم دا موجود دي، لکه دا به ووایم چې دا په ټیک ټاک باندې ډیر زیات په سوشل میډیا باندې د اواز ډیر زیات درځي، خو دا نن چې دوی کوم مطالبه راوړي دا د میډیا په ذریعہ باندې اواز رسوي. هغه خلک چې لکه دیو اواز هر سړی اوري، خو زمونږ د حکومت د واګدارو نه دا مطالبه ده چې دا انټرنیشنل سطح باندې دی باندې نوټس واغستل کی. ټیک ته دا یو ډیر کمزوري خلک دي زمونږ د پښتونخوا سره د پښتو سیمې سره تعلق ساتي، خو داسې هم کې دي چې زمونږ په پنجاب کې، په اسلام آباد کې، په سند کې، په دغه علاقو کې هم لکه خلک شته چې هغه سوشل میډیا او ټیک ټاک استعمالوي، باوجود د دې چې کله داسې خلک د مشکلاتو شکاري سبب نور خلک هم د دې شکار کېدي چې تاسو ډیره مهرباني او زه هم مطالبه کوم چې دې کې حکومت زرته زره متخبل له ډیره